बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नए वीडियो ज़मून क्लास 10 पारा के दा वकम के वचूंगा चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करूँ और लेक्चर नंबर 1 दे अवल ची कमदा नमो के जिनो इक्वेशन से तवई द इक्वेशन definition दे चे an equation is an open mathematical statement that contains unknowns and equal sign. The equation definition دا دی چې دا موږ سره یو open mathematical statement وي چې په هغې کې موږ سره دوه څیزونه لازمي دي. یو دا چې په هغې کې به موږ سره unknowns وي. د unknowns نه مطلب دا دی چې موږ سره به پکې variables وي او بل پکې شرط دا دی چې موږ سره به پکې equal sign وي نو دې ته موږ وایو چې دا equation دی. لکه فار ایگزامپل دې کې چې کوم دا موږ یو ایگزامپل اخیستی دی د equation 2x plus 4 is equal to 0 په دې کې دا x چې کوم دی دا موږ سره unknown دی او ورسره چې کوم دا equal sign راغلی دی نو دې ته موږ وایو چې دا موږ سره یو equation دی. open mathematical statement چې کوم دا د دې مطلب دا دی چې داسې یو mathematical statement چې په هغې کې موږ سره unknowns شامل وي نو دې ته ویلی شي open mathematical statement. لکه سپوز دلته کې چې کوم دا x plus 3 دا موږ سره یو open mathematical statement دی. په دې کې چې کوم دی نو موږ سره unknowns شامل دي یا دې ته چې کوم دی نو موږ expression هم ویلی شو. نو د equation definition داسې شو چې دا موږ سره یو داسې open mathematical statement وي چې په هغې کې دوه څیزونه شامل وي یا به پکې unknowns وي او یا به پکې equal sign وي نو دې ته بیا موږ وایو چې دا equation دی. لکه سپوز اوس موږ سره دلته کې چې کوم دا موږ وایو 1 plus 2 is equal to 3 دا یو equation نه دی. بظاهر دا موږ ته ښکاري چې 1 plus 2 is equal to 3 یا ساده چې موږ د equation کوم definition کو موږ وایو چې left side و د right side برابر وي نو دې ته موږ وایو چې دا equation دی او موږ وایو چې دې ته موږ equation نه وایو. ولې ورته نه وایو؟ ځکه ورته نه وایو چې د equation اوس موږ definition وکړو چې په هغې کې موږ ووایو چې په equation کې به موږ سره unknowns وي حالانکې دې statement کې چې کوم دی نو موږ سره unknowns نشته بلکې دا خو true ده چې 1 plus 2 is equal to 3 دې ته بیا موږ وایو دا true sentence ده. sentence چې کوم ده هغه موږ سره دوه قسم وي یو true sentence وي او بل چې کوم ده false sentence. ولې موږ وایو چې suppose 1 minus 2 is equal to 4 اوس دا sentence چې کوم ده نو دا موږ سره false sentence ده ځکه 1 minus 2 چې کوم ده نو دا موږ سره 4 نه برابر بلکې minus 1 is equal to 4 minus 1 چې کوم ده نو دا موږ سره د 4 نه دی برابر نو دې ته بیا موږ وایو چې دا false sentence دی. د دغه شان چې کوم دا د equation definition لپاره شرط دا دی چې په equation کې به موږ سره unknowns شامل وي. که چېرې په دغه equation کې موږ سره څه unknowns شامل وي نو بیا به موږ دې ته وایو چې دا equations دی. بیا به چې کوم دا ورپسې موږ راشو types of equation بس موږ equation وپېژندو ورپسې به چې کوم دا بیا موږ د equation types چې کوم دی نو ډسکس کوو. د equation مختلف types دي خو some major types چې کوم موږ تر میټریک لیول پورې دي هغه به موږ ډسکس کوو. په هغې کې اول چې کوم دا linear equation دی دویم ورپسې quadratic equation دی کوم چې زموږ مین ټاپک دی او مین چپټر په هغې باندې دی په لیسن کې به موږ وایو هغه quadratic equations دی. ورپسې چې کوم دا cubic equation دی او بیا ورپسې چې کوم دا last number by quadratic equation دی. نو اولنی موږ سره linear equation دی. linear equation چې کوم دا د هغې definition داسې دی چې an equation written in the form of x plus b is equal to 0 داسې equation چې هغه موږ په دې فارم کې لیکلی شو چې x plus b is equal to 0 نو داسې equation ته چې کوم دی نو بیا موږ نوم ورکوو چې دا linear equation دی. په دې کې چې کوم د variable highest power وي نو هغه به موږ سره څه وي 1 وي. حالانکې بعضې ټیچر چې کوم ده داسې definition کوي چې موږ سره داسې equation چې په هغې کې د variable highest power 1 وي نو هغې ته موږ linear equation وایو خو دا definition چې کوم ده غلط دی. هغه غلط داسې دی چې موږ سره اوس داسې cases راغلی اوس suppose موږ وایو چې x plus 1 over x is equal to 4 اوس که موږ هغه definition کوو چې داسې equation چې په هغې کې د variable highest power 1 وي هغې ته موږ linear equation وایو. لکه څنګه چې دلته د variable highest power چې کوم ده هغه موږ سره څه دی 1 دی دلته کې هم د variable power چې کوم دی هغه 1 دی خو که چېرې دا موږ simplify کړو
دا ایکویشن چې کوم دا موږ سمپلیفای کو نو دواړو سایډ ته موږ x کې ضرب ورکو نو دا موږ سره شي x + 1 over x is equal to 4 into x یا دا موږ سره شي x square plus 1 is equal to 4x یا x square minus 4x plus 1 is equal to 0. بس چې دا ایکویشن موږ سمپلیفای کړو دا موږ سره یو کوادریټک ایکویشن جوړ شو. بس دلته کې موږ سره د ویریبل هایست پاور چې کوم دا 2 راغی نو دې ایکویشن ته بیا موږ لینیر ایکویشن نه وایو. د لینیر ایکویشن چې کوم سټانډرډ ډیفینیشن دی نو هغه دا دی چې داسې ایکویشن چې په هغه کې موږ سره چې هغه موږ په داسې سټانډرډ فارم کې لیکلی شي چې x + b = 0 یعنی په هغه کې دا لومړی ټرم چې کوم دا دې ته موږ لینیر ټرم وایو ورپسې چې کوم دا کانسټنټ ټرم وي. په دې کې به دا a د 0 نه وي برابر a به د 0 څخه نه وي برابر که چېرې دلته کې موږ دا a د 0 برابر پټ کړه نو دا ټرم به موږ سره 0 شي دلته کې به موږ سره صرف کانسټنټ ټرم پاتې شي چې کوم بیا موږ سره ایکویشن نه دی. کوادریټک ایکویشن ورپسې کوادریټک ایکویشن دی نو کوادریټک ایکویشن موږ وایو an equation written in standard form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. دا موږ سره د کوادریټک ایکویشن ډیفینیشن دی چې داسې ایکویشن چې هغه موږ په دې سټانډرډ فارم کې لیکلی شو ax square plus bx plus c is equal to 0 نو داسې ایکویشن ته به بیا موږ وایو چې دا کوادریټک ایکویشن دی او په دې کې چې کوم دا a b c دي نو دا به موږ سره ریل نمبرز راځي where a is not equal to 0 a به چې کوم دا نو دلته د 0 نه وي برابر a به ولې د 0 نه وي برابر که چېرې موږ دلته کې a چې کوم دا د 0 برابر پټ کړه نو دا ټرم به موږ سره 0 شي دلته کې به چې کوم دا نو دا ټرم موږ سره دا به پاتې شي bx plus c is equal to 0 کوم چې موږ سره دا ایکویشن چې کوم دی دا کوادریټک پاتې نه شو بلکې د دې نه موږ سره لینیر ایکویشن جوړ شو نو ځکه موږ وایو چې دا a به چې کوم دا به د 0 نه وي برابر. بل په دې ایکویشن کې چې کوم دا موږ سره درې قسم ټرمونه دي یو پکې موږ سره کوادریټک ټرم دی ورپسې لینیر ټرم دی او ورپسې چې کوم دا کانسټنټ ټرم دی. نو د دې ټرم د وجې چې کوم دا کوادریټک ټرم دی د دې د وجې چې کوم د دې ایکویشن ته موږ وایو چې دا کوادریټک ایکویشن دی ځکه دلته کې چې کوم د ویریبل پاور دی هغه موږ سره 2 دی د پاور خبره به ځکه نه کوو چې داسې ایکویشنز پکې راشي چې په هغې کې د ویریبل هایست پاور 2 وي خو بیا هم هغه کوادریټک ایکویشن نه وي. اوس صرف موږ د دې کوادریټک ایکویشن خبره کوو نو په دې کې چې کوم دا موږ سره دا کوادریټک ټرم دی ځکه چې دلته موږ سره د ویریبل پاور 2 دی نو دې ته موږ کوادریټک ټرم وایو دلته د ویریبل پاور 1 دی دې ته موږ لینیر ټرم وایو او دا چې کوم دا موږ سره کانسټنټ ټرم دی په کوم کې چې د ویریبل پاور 0 دی. د کوادریټک چې کوم ټرم دی نو دا موږ سره د ورډ کواد راغلی دی او د هغې معنی ده سکویرز یعنی داسې ویریبل یا داسې ایکویشن چې په هغې کې ویریبل چې کوم پاور وي سټانډرډ فارم کې هغه موږ سره 2 وي داسې ایکویشن ته بیا موږ وایو کوادریټک ایکویشن. لکه فار ایگزامپل دا ما یو ایگزامپل اخیستی دی چې 5x square plus 4x plus 8 is equal to 0 په کوم کې چې د ویریبل پاور چې کوم دا سمپلیفاید فارم کې یعنی دا ایکویشن چې کوم دا موږ سره سمپلیفاید فارم کې دی په دې کې چې کوم دا موږ سره د ویریبل پاور چې کوم دا 2 ده په دې وجه باندې موږ دې ایکویشن ته کوادریټک ایکویشن وایو.